غیور فاؤنډیشن فار ایجوکیشن اینڈ اویرنس اسلام آباد بیسډ ارګنایزیشن دی. هغوی یو سیګمنټ دی پیس وداؤټ بارډرز. هغوی طرفه دا کمیونټي ایکشن پروجیکټ کو او دې کې سوشل اکټیویسټس، جرنلیسټس علاوه پروفیسرز، پوئټس او سره ریلیجیس کوم سکالرز دي، هغوی دې کې شرکت وکړو، خپل انپوټس یې ورکړه او پینل ډسکشنز پارټ جوړ شو. مقصد صرف او صرف دا دی چې امن څنګه راتلای شي، امن خرپولې والا انټیټیز څوک دي او امن پروموشن دپاره ټول څه خیل د کار کوای شي. ډېره مننه تاسو بیا د فواد صاحب اوس هغو دومره ښایسته غونډه رابلنه کړې ده. نستا ښه که د هر ځوانانو وي که د مشرانو وي، خو څه نستا وي د هغه به خامخا پیدا هم وي او علاقې ته به خیر هم وي. خو څه کله هم بیا خلک خپل منځ کې کیني، بیا خامخا ګیلې شکوې هم وروښي، هغه هم وکړي ورو پورې ختمېږي، غلط فهمي هغه هم وکړي ختمېږي. د ځوانانو دپاره مو دا وي چې ځوانانو ټولو ته کور مو یو مشترک کور وګڼو، باید هره یوه هغه خبره چې هغه کور مې ته خیر راوړي، هر یوه هغه خبره چې هغه د کور مې تعلیم جوړوي، هر یوه خبره چې هغه د کور مې مریض دپاره د صحت یا د روغتیا طرف ته وي، هر یوه هغه خبره چې هغه سره د کور مې تجارت ښه کېږي، د کور مې روزګار ښه کېږي، او هر یوه هغه خبره چې خلک هغه سره کور مې ته راتګ خوښوي، کور مې کې ژوند تېرول خوښوي. نو زه خپل ځوانانو ته یم هغه خبره ولرو، هغې خبرې ته دوام ورکړو، هغې خبرې ته زور ورکړو. هر یوه خبره چې هغه فساد جوړوي، هغه جنگ جوړوي، هغه اندېښنې زیاتوي، هغه نقصان جوړوي او هغه یو بل دپاره د ذلیل کونې کوشش کېږي، هغه که کوم سایډ نه هم چوک هم خبره کوي، مو هغې ته ښې خبرې نه باید مو دا چې کور مشرک کور وګڼو، د دې هر یوه ګډه د دغه کور حصه ده.